الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء. کتاب الطهارت شروع دے. امام ابو داود رحمه الله د طهارت متعلق ابواب روڑی او هغه کې د طهارت متعلق او آداب او حدیث ذکر کړي. او ذکر دا خبره کوي ما یقول الرجل سبوي سړی کم دعا بوي کم اسکار بوي اذا دخل الخلاء کله چې بیت الخلاء ته داخل شي. خلا سمانا اغازه د قضاء حاجت ته خلا وي. اذا دخل چې داخل شي کنه اذا اراد الدخول کله چې اراده د دخول کی مراد دلته کې اراده د دخول دا نه داخلي دل څنګه چې دند سړی داخل شي نو بیا خو نه وي چې کله بیت الخلاء د سړی داخليږي اراده وکي دغه وخت کې دا دعاګانې د اسکار بوي. وبه قال حدثنا مسدد بن مصرحد د امام ابو داود استاد مسدد ابن مصرحد اغوي حدثنا حماد بن زيد وعبد الوارث مونږ ته دوه کسانو بیان کړي. د مسدد دوه استادان دي، یو حماد ابن زید دی او بل عبد الوارث دی. دا دوه روایت کی د عبد العزيز ابن صہیب نه. عبد العزيز ابن صہیب د انس ابن مالک شاگرد دی. هغه روایت کی عن انس ابن مالک يروي عن انس ابن مالک يروي انس ابن مالک. دا عن متعلق دی يروي فعل فوري فعل مقدر دی. روایت کی دی د انس ابن مالک نام. قال انس سے فرمایلی دی كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء او رسول الله صلى الله عليه وسلم کلا اراده به د داخله دو بیت الخلاء ته وکړه. چونکه دیکھیں الفاظ مختلف تھی. نو قال عن حماد مسدد روایت کړی دی د حماد نه. قال مسدد ویلی دی عن حماد چې روایت کړي دی مسدد د چانه د خپل استاد حماد ابن زید نام. حماد ابن زید نه دی روایت کړي. قال حماد ابن زید وی اللهم انی اعوذ بک. دا سه الفاظ وی یعنی اللهم لفظ امروڑی او انی اعوذ بک کې کاب د خطاب امروڑی صيغه د مضارع متکلم روڑی. وقال او مسدد ویلی دی عن عبد الوارث دا عبد الوارث نام. څنګه الفاظ ویلی دی اعوذ بالله من الخبث والخبائث. اوس دې کې اعوذ بالله کې اللهم حذف کړی دی انی پکې نشتا بس صيغه د اعوذ مضارع متکلم راوړی دی او بالله کې د بیک فزه بالله لفظ د الله پاک ذکر کړی دی. من الخبث والخبائث خبث دا جمع دا خبيث تا دا مذکر شیطانانو ته وي. څه ته وي؟ مذکر شیاطینو ته خبث وي. او خبائث جمع د خبيثتون دا مؤنثات ته وي د شیطانانو. بعض خلک خبث وي. خبث په سکون د با سره دا صحیح نه دی. دا غلط دی. صحیح دار چې دا لفظ خبث دی. خبث لفظ چې دی په کلام د عربو کې هر مکروه او بد شي ته وایي. په کلام د عربو کې خبيث خبث مکروه او بد شي ته وایي. که په کلام کې مستعمل شنو مراد ته نه کنځري شتم ته مراد دی. او که
ویلی شي په صفت د ملت او د دین کې راشي نو مراد ته نه کفر دی کفر او شرک دی دین خبیث ملت خبیثه مراد ته نه شرک او کفر د شرک او کفر دین او کو طعامونو کې خبیث لفظ راشي نو مراد به حرامي مراد به نسوي حرام وي او کو پسکلو کې خبیث لفظ راشي نو مراد به بیا سوي هغه سکل چې هغه ضرر رسي هغه سکل چې هغه سکي ضرر رسي نو خبوث لفظ دې د هر مکروه او بد شي ته وایي دا خبره ختم شوه قال ابو داود دې کتاب کې قال ابو داود ډېر اهمي د امام ابو داود غرض یادول پکاري قال ابو داود رواه شعبة عن عبد العزيز اللهم إني أعوذ بك وقال مرة أعوذ بالله وقال وحيب فليتعوذ بالله غرض دا ابو داود څه دی غرض د امام ابو داود دا راغلی دی چې شعبه چې روایت کی د عبدالعزیز ابن صحیب خپل استاد نه نو دا سره روایت کوي اعوذ بالله په صيغه د متکلم سره او په لفظ د الله سره اسم د الله په ذکر کی او حب سوی د خپل استاد عبدالعزیز نه فلیتعوذ بالله مختلف صيغه وروړي او حماد ابن زید د عبدالعزیز نه چې روایت کی نو اللهم انی اعوذ بک وی دا مختلف الفاظ دي دا دو چې دي نو دا عملی فعلی احادیث دي په دې دوه الفاظ سره حدیث سره فعلی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله بیت الخلا ته داخل شو دا دعا به ویل اللهم انی اعوذ بک او کله اعوذ بالله من الخبث والخبائث دا الفاظ راغلي دي دا فعلی عمل د رسول الله دی او په روایت د وحیب کې فلیتعوذ بالله راغلی دی نو دا قولی حدیث شو بیا خام دا حکم فلیتعوذ صيغه د امر دا یعنی فلیتعوذ بالله من الخبث والخبائث پناهی دی او غواړي په الله سره داغه نارینو شیطانانو نه او داغه مؤنثات شیطانانو نه دین دې پناهی غواړي نو دا الفاظ د امام بخاری په دې کې غرض او څه دی د امام بخاری غرض په دې کې مختلف الفاظ دي بیان د اختلاف دا اخذینو د عبدالعزیز ابن صحیب نه عبدالعزیز ابن صحیب د ټولو مشر استاد دی استادان استاد دی د عبدالعزیز ابن صحیب نه یو روایت د حماد ابن زید ذکر کړو چې اللهم انی اعوذ بک فلفظ د مضارع سره او په زیادت د کاف سره کاف خطاب سره او عبد الوارث چې روایت کی د عبدالعزیز ابن صحیب نه اعوذ بالله وی فلفظ جلاله سره پس د اعوذنا او لفظ اللهم په کې ساقطي او شعبہ د عبدالعزیز نه چې روایت کی په مثل د دواړو کوي او کله په لفظ د حماد ابن زید سره وی او کله په مرتن عبد الوارث په شانتی وی او د وحیب روایت چې د وحیب ابن خالد چې عبدالعزیز نه روایت کینو فلیتعوذ وی لہذا دا بیا قولی حدیث شو په دې مخ کې روایت سره دا حدیث فعلی دی د ابو داود غرض دغه شو غرض د ابو داود د عبدالعزیز نه چې کم مخ کې عبدالعزیز ابن صحیب نه چې کم مخ کې راویان دي نو اغي په مختلف الفاظ سره عبدالعزیز ابن صحیب نه دا روایت وروړي وبه قال حدثنا الحسن بن عمر حدیث صحیح سندن خا دا حدیث سند په لحاظ سره بالکل صحیح دی امام ترمذی کې دی حدیث ته ویلی حدیث انس اصح شیء فی هذا الباب په دې باب کې دا صحیح حدیث دی ټولو وبه قال حدثنا حسن بن عمر يعني السدوسي سدوسيام قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز وهو ابن صحيب عبد العزيز سوقته ابن صحيب ده عن انس دي روایت کی دانس سمنا بهذا الحديث بدی حدیث سرا
قال دې سوي شعبہ د عبدالعزيز نے چې کوم روایت کی اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وقال شعبة وقال مرة شعبہ سوي چې عبدالعزيز ابن صہیب کله دا سویلې اعوذ بالله اللهم پکې حذف شو لفظ الله پکې زیات شو وبه قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال اخبرنا شعبة قتادة عن النضر بن انس عن زيد بن ارقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان هذه الخشوش محتضرة خشوش فزمید حاصره او دا ستوي مواضع قضاء الحاجت توي دا قضاء حاجت زینو تا حشوش وي حش یا حش حش او حش دې مفرد راغلي دي حشوش اغا زین د قضاء حاجت مختصرتن دا په صيغه د مجهول سره وروړي دته حاضری کړي شوی دا معنی سو ته حاضریږي جنات او شیاطین وته حاضریږي محتضرتون دته حاضری کړي شوی دا د دعا د علت د حدیث کې ذکر کوي چې دا مخ کې ذکر دخول الخلاء په وخت کې سړی کله بیت الخلاء ته داخلي کتاب ولي کوي ځکه دته محتضرتون دا قضاء حاجت زینو تکاغه په صحرا کې وي کو لیډرین وي کو هر ځای وي و دې ته حاضری کړي شوی دا کم خبيسان شیطانانی دا حاضری کې نو دغه وخت کې ځکه دا دعا لوستل پکار دي فليقل اعوذ بالله من الخبث والخبائث دا دی وي باب کراهیت استقبال القبلة عند قضاء الحاجت باب دی په بیان د کراهیت د بد غنلو د مخکولو د قبله ته په وخت د قضاء حاجت کې یعنی قضاء حاجت کولو کې قبله ته مخکولو شا کول منع دي او دا قضاء حاجت عام دي غټ قضاء حاجت ته بولو دواړو ته غایت او بولو دواړو ته شامل دي وبه قال حدثنا مسدد بن مسرحد قال حدثنا ابو معاویه سوقت محمد بن حازم اگر روایت کی دا اعمش نام اگر روایت کی دا ابراہیم نام ابراہیم روایت کی یعنی ابراہیم یروی عن عبد الرحمن بن یزید دی روایت کی دا عبد الرحمن بن یزید نا عن سلمان عبد الرحمن بن یزید روایت کی دا چانا سلمان فارسی نا رضی اللہ تعالی عنہ قال سلمان فارسی فرمایلی دی قیل له سلمان فارسی تو ویلی شو چا ورته وي روایت د مسلم کې دا سرازی چې قال لنا المشركون مشرکان مونږ نو د وین کې سوق د دې قول مشرکان سلمان فارسی باندې اعتراض وکړ لقد علمکم نبیکم كل شیء تحقیق سره خودنه کړی تاسو ته خودلی تاسو پیغمبر هر یو شی تاسو ته پیغمبر هر یو چیز خودلې ده حتی الخراءه تر دې پورې چې هغه قضاء حاجت طریقې نه تخودلې ده خراءه څه وي په کسره د خاصره او ممدود سره اسم فعل حدث ده مراد دینا د قضاء حاجت آداب او طریقې دي تاسو ته قضاء حاجت طریقې خودلی دا یو اعتراض په شکل کې جوړه دا تاسو څنګه پیغمبر داسې معمولی خبره هم تاسو ته بیانې نو سلمان فارسی ورته چې اجل اے نعم او پیغمبر مونږ ته هر څه خودلی لقد قضاء حاجت طریقې خودلی د څنګه لقد نهانا صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیہ السلام مونږه منع کړیو د سنا ان نستقبل القبلة بغایت او بول دا چې مونږه قبله ته مخ کړو بغایت پغټو د سماتی کې او بول یا پورکوټو د سماتی کې غایت اصل کې هغه مکان ته وي چې کوم ځای کې قضاء حاجت کیږي
جوور کند ته وی دا عربو عادت دا چې غیبه جوور کند کې تقاضا کوله او بول مونږه په بول او غایتو کې دینه مخمنی کړو یو ادب دایاتو خو چې قضای حاجت په وخت کې مو قبله ته مخکوم نه او بل روایت کې برای شاکوم نه دویم ادب دار او الله نستنجیا بالیمین او دا چې مونږ به استنجا نه کوو په خلاص باندې دا دویم ادب راته خوندلې او دریم ادب دار او الله یستنجیا احدنا استنجا بنک یو زمونږه باقل من 3 احجار کم د درو قانونا استنجا کې کم اوس کم درې کانی پکار دي درې لوټي دنه کم بني او نستنجي برجيع او عزم او د دینه منکړو چې مونږه استنجا وکړو برجيع په غشوي سره د ساروي غشوي ما خرجا من الحيوان او عزم یا اډوګي د دوړو باندې د استنجا کولو نه من راغلی داغه بیا خپل وجدي او عزم کې دا او په معنا د وو سره دا د عتب د پاره د شک د پاره نه دا دواړه مراد دي یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ منی کړیو د استنجا کولو نه فرجی او عزم باندې دې ترجی ولي وې دي روستا او شبيتا دې ترجی زکه وې چې د حالت اولانا واپس شوه دي ساروی چې غیا او خوري د حالت اولاده مې دې د جلاټ شو دا بیا ورو دغه کېږي دا غینه بیا رجی جوړ شي بدل شي واپس شي مخکې توامو غیا وا بیا روش ځکه وته رجی وې او عزمن یا اډو کې باندې استنجا دینه مننه رجی بارے کې خدا راځي چې ته یو روایت کې رکس ویل شوی بل دا طهارت په سره نه حاصلېږي او عزم اډو کې چې دا د پیریانو خوراک دی بل دا چې عمل سیدا په دې باندې صفائی نه کیږي او د انسان د خوګېدو یې رمي په د جناتو غذا هم د غي ته په خوراک کیږي او یې بوئی او خوري پاغه باندې ندي دغه